أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین د پاکستان تحریک انصاف تمام ورکرز د نوخار او د پوره خیبر پختونخوا او ټول عوام الناس ته تاسو ټول ته السلام علیکم. ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې یو بدترین نظام روان دی. د ملک تمام ستون تمام پیلرز وغورځول شو، عدلیه مفلوج شو، میډیا پیکا اکټ په تحت باندې هغه میډیا ختمه شوه چې کوم میډیا چې مې کنټرول کړي وو خو چې کومه لږ ډېره آزاد میډیا پاتې وه هغه پیکا اکټ باندې ختمه شوه. د سیاسي نظام الریډي غورځېدلی دی په دې ټایم په دې ملک کې کمپلیټ ماشاءالله لګېدلې ده. د دې ملک کې دې ټایم یو عمران خان غورځولو دپاره تمام نظام متحرک شوی دی او تمام ادارې د دې ملک بلډوز شو، هر څه بلډوز شو. عدالتونو کې ججان اخیستل کېږي سیاسي صرف د دې لپاره چې د عمران خان وجود ختم. خو دا خلک دا زورور په دې خبره نه پوهېږي چې وتویزم منتشه وتوزل منتشه چې ته د انسان څومره خلاف شي چې الله جل جلاله د انسان سره یې ملګری هغه د عمران خان غونډه کې ولاړي. د عمران خان غونډه کې د دې طاقتورو په اعصاب باندې سواري. دې ټایم په عوام کې عمران خان طاقتور دی او په اختیار دا طاقتور دی او ګټه د هغه کېږي چې کوم سره الله ملګری او عوام د چا ملګري. ملګرو 13 کال په 8 فبروري باندې په دې ملک کې فارم 47 متعارف کړی شو. فارم 47 د دې ملک د عوام په مخ باندې یو سپېړه وه. سپېړه داسې وه چې ملک کې د عوام سره یو حقي هغه یې د ووټ چې هغه ووټ واچوي هغه په خپله مرضۍ باندې چې کم نماینده یا کم لیډر هغه انتخاب کوي چې هغه لیډر راشي او په ګورنمنت جوړ کړي او د عوامو په حق کې فیصله وکړي. هغې کې په تاریخ کې پیله ځل موږ فارم 47 واورېدو چې د کمپیوټر نه به فارم 47 راوویستو او عوام چې به چاته ووټ ورکړو هغه به هغه فارم 45 به عوام ته په دې مخ باندې راوویستو. خو خبره دا ده چې عوام دومره کمزوري نه دي او ډېر زورور دي ځکه چې دې سره ټوپک دی، خو عوام دومره کمزوري نه دي. عوام عمران خان سره ولاړ دي شانه بشانه او انشاءالله موږ ډېر زیات ورقریب یو. موږ انشاءالله دې ټایم موږ ته عمران خان ته او زموږ ټول نیشن ته لکه عمران خان موږ چې زه وایم نو دا زه عوام ته وایم چې موږ عوام ځکه چې عمران خان زموږ په وجه مضبوط دی. دوی د عوام ته اوس ناست دي اور ډیل کله ډیل لپاره آفر کوي، کله ورته مینتې کوي، کله ورته یو شی کوي، کله بل شی کوي، خو فخر کوي په خپل لیډر باندې چې هغه ستاسو د سر سودا نه کوي. د نه مخکې بلا نواز شریف NRO واغسته، بېنظیر بوټو NRO واغسته او زرداري NRO واغسته. پاکستان په تاریخ کې 2 کسانو چې هغه NRO نه واغسته، یو شهید ذوالفقار بوټو خو د هغه کیس د عمران خان نه بدلو او یو هغه عدالتي قتل خپل هغې ته غاړه ونیوه خو د عوام یې ونه غورځولو او یو عمران خان. فخر کوي په خپل لیډر باندې. 8 فبروري باندې چې موږ سره کوم ظلم وشو، جبر وشو، داندي وشوه، د هغې خلاف په صوابۍ کې او عظیم الشان جلسه ده چې کوم کې به چیف منسټر خیبر پختونخوا او زموږ صوبایي صدر جنید خان هلته کې به راځي او د عمران خان مخکې لایعمل به موږ ته راکوي. ملګرو ډېره خواري وشوه. زه دا منم چې د عوام عمران خان سره په هر ځای ودرېدو، شلینګونه یې برداشت کړو، ډنډې برداشت کړي او نن هم زموږ بلا ورکرز هغه په جیل کې دي، خو هغې نه هغوی ماتېږي او نه به انشاءالله د عوام ماتېږي او نه به موږ ماتېږي. د خیبر پختونخوا خلک غیرتیان دي، پښتانه دي او انشاءالله په 8 فبروري باندې موږ دې ظالمانو ته دې خلکو ته دا جواب ورکوو چې عوام طاقتور دی، عوام چې په چا باندې لاس کېږدي هغه سپریم دی او عوام چې څوک وغورځوي نو هغه ختم دی. انشاءالله 8 فبروري باندې به نوخار نه یو ځای ځو، جلوس په شکل کې به ځو او انشاءالله دا به ثابتو چې نوخار همیشه نه عمران خان سره ولاړ. والسلام.